قل ورته وایه لو کان البحر که چیرې سي دا دریاب مدادن داسې لکلمات ربي د پاره د لیکلو د کلماتو د صفاتو د کمالاتو د رب زما لنفد البحر خامخا بس ختم دا دریاب قبل ان تنفد کلمات ربي مخکې تر دې چې ختم سي کلمات او صفات او کمالات د رب زما څه معنا الله پاک وایي که چیرې دا دریاب داسې سي او پر دې مځکه باندې چې کوم درختې دي دا ټول قلمونه سي او دا ټول مخلوقات لیکل شروع کی او زما کمالات او صفات لیکي نو دا دریاب دا به ختم سي دا سیاهي به ختم سي او د دې مثل بل سمندر راسي هغه هم دغه رقم د الله کمالات او صفات دا لیکل په هغه باندې وسي هغه به هم ختم سي لیکن د الله صفات چې کوم دي هغه دومره زیات دي نو الله چې کوم دي هغه څومره مرسویل دي مستجمع لجميع صفات الکمال دي دا نو ټول صفات د کمال چې کوم دي دا بې شمېره دي نو چې بې شمېره سلو او دغه اوبه او دا درختې دا د شمېر دي قبل ان تنفذ کلمات ربي مخکې تر دې چې ختمه سي کلمات د رب زما ولو جئنا بمثله مددا اگر کراتګ وکړو موږ په مثل د دې دریاب باندې مددن د پاره د مدد د دې اول دریاب موږ راتګ وکړو بل دریاب د دې اول دریاب د مدد لپاره معنی هغه هم سیاهي سي هغه هم لیکل شروع کړي لیکن ختمیږي نه څه معنا د الله کلمات د الله صفات او د الله کمالات دا ختمیږي نه اوس بله خبر ذکر کوي کفارو به دا ویل چې نبی علیه السلام دا بشر ولې دی وینې دا د کفارو اعتراض چې نبی بشر نه وي نبی نور وي نبی فرشته وي نو قرآن کریم دا اعتراض په مختلفو عنواناتو باندې رد کړی دی که چیر تاسو نورانی یاست نو به ستاسو دپاره نبی چې کوم دی هغه هم نورانی راځي که تاسو فرشته یاست نو به فرشته تاسو را راځي چې تاسو انسانان یاست بشر یاست تاسو دپاره به نبی چې کوم دی هغه هم بشر وي نو ځکه دا خبره چې کوم دا د دې ده اوردي قل ورته وایه انما انا بشر مثلکم قل ورته انما یقینا انا زه چې یم بشرون زه بشر یم مثلکم ستاسو غوندې څه معنی ستاسو رقم سړی یم ستاسو دغه رقم مور پلار لرم لکه څنګه چې عام انسانان د مور پلار څخه پیدا سوي دي دا رقم زه هم هغه رقم بشر یم زه په تاسو کې یو سړی یم خو زما اوس فرق دا دی یوحا الی ما ته وحی کېږي چې انما الهکم اله واحد چې یقینا اله ستاسو چې دی اله یو نو اوس په دې کې څه اشاره شوله چې نبی علیه السلام بشر دی دا په مثل ستاسو دی قرآن خپله دا وایي چې نبی علیه السلام ستاسو رقم ستاسو مثل بشر دی اوس دلته مسله درته ذکر کوم مسله د نورانیت او د بشریت نبی علیه السلام یا د ټولو انبیایو په دې کې زموږ د بریلیانو اختلاف دی سره بریلیان دا وایي چې نبی علیه السلام یا ټول انبیا چې کوم دي دا ذاتا نور دي او د نور سره سره بشر هم دي څه معنا دغه ذات د نور پیدا دي او په صورت کې د بشر دي دا یعنی بشر د نور سره جوړ شوی دي دا بشر څه دي دا د نور جوړ شوی دي ځکه دې ته دي چې شوی نورانی بشر وایي او اهل سنت والجماعت د صحابه کرامو څخه ونیسي بیا تر نن ورځې پورې د دې ټولو مدعا بیا دا ده چې انبیاء کرام ذاتاً بشر دي دا معنا د هغه هډ او غوښه ده خو په اعتبار د صفت د هدایت او د نبوت او د اعمالو او د اخلاقو دا چیز دی دا نور دی دا یعنی ذات بشر دی اور صفت د نبوت اور صفت د اعمالو د هدایت دا چیز دی دا نور دی نو اوس دلته چې کوم زموږ په علاقه کې چې کوم دا غیر رسمي بریلویان دي چې قرآن په ځان پوهېږي نه او دوی بریلویان دي مردانه وایي چې دوی هغه رقم سم د احمد رضا خان معتقدین دي هغه رقم زرغونې لنګوټې تړلي دي هغه رقم اعمال ګرده کوي لکه څنګه چې د پنجاب د سند بریلویان دي هغه رقم بریلویان موږ دوی ته نه وایو موږ وایو د دوی اکثر مسایل دا د بریلویانو څخه اخیستل سوي دي او دوی په ځان پوهېږي نه موږ چې چاته بریلوی وایو دا په دې وجه وایو چې د هغه نظریات اعمال
او د هغه د نظریو تصدیق کوونکی بس هغه ته موږ بریلوی وایو. صیفي موږ هغه چا ته وایي چې د صیفیانو د نظریې د اعمالو د عقایدو تصدیق کوي یا هغه مني یا د هغه ترویج کوي، بس دا ته موږ صیفي وایو. بیا که د پیر صاحب رحمان سره بیعت کړي که نه کړي هغه فرق نه لري. خو چونکې دوی خلک خطا باز دي چې موږ بریلویان نه یو، موږ احمد رضا خان تر اوسه لیدلی نه دی او موږ د بریلویانو نه کوم زرغونې لنګوټې نه تړو، موږ د هغو سره بیعت نه دی کړی، موږ قادریان یو او موږ صیفیان نه یو ځکه موږ چې دی پیر باړه سره موږ ملاقات نه دی سوی، موږ د هغه سره بیعت سوی دی. نو جنابه موږ تاسو ته په دا وجه باندې صیفیان او بریلویان نه وایو چې تاسو د هغو سره باقاعده بیعت کړی دی، باقاعده د هغه میشن تاسو په مخ باندې بیایست، بلکې موږ تاسو ته وایو چې تاسو په ځان پوهېږئ، تاسو هغه نظریات او هغه عقاید چې د صیفیانو د بریلویانو دي تاسو د هغو ترویج کوئ او هغه عقیده تاسو خپله کړې ده، د دغه عقایدو پر بنیاد باندې موږ تاسو ته صیفیان او بریلویان وایو. اوس غلام حضرت چې کوم دی دا د صیفیانو یو غټ عالم دی، هغه یو تقریر کې ذکر کوي چې نبی علیه السلام نور دی که بشر دی؟ نو د نبی علیه السلام چې کوم دی هغه نور دی، ځکه بیا دا ثابته کړې ده په خپل زعم باندې چې د نبی علیه السلام سایه نه وله. نو چې سایه نه وي نو ځکه د نور چې کوم دی هغه سایه نه وي، نو رڼا څه ده؟ هغه خپله سایه نه لري. رڼا چې کوم ده هغه تیاره لرې کوي او سایه چې کوم ده هغه تیاره ده، نو ځکه نبی علیه السلام نور ولو د ده به سایه نه وله. دا غلام حضرت صیفي چې کوم دی باقاعده تقریر کې صراحتا ذکر کړی چې نبی علیه السلام نور دی ځکه سایه نه درلودله. او دا رقم فتاوای میوندیه کې مولانا نور محمد صاحب المیوندی البریلوی هغه هم دا مسله لیکلې ده چې نبی علیه السلام سایه نه وله. یو ځای دا لیکل دي، بل ځای بیا تطبیق هم ورکړی دي چې دا د خصوصیاتو د نبی علیه السلام څخه وله او بعضې وخت بیا سایه وله، بعضې وخت بیا نه وله. زموږ د اهل سنت والجماعت موقف علامه خالد محمود صاحب رحمت الله علیه خپل کتاب مطالعه بریلویت کې ډېر ښه ذکر کړی دی. جلد نمبر 5 تاسو وګورئ، په باندې په دې کې ډېر ښه بحث کړی دی. هغه ذکر کوي زموږ د علماء دیوبند موقف چې انبیاء کرام دا بشر دي او انسانان دي او د دوی چې کوم دوی ته نور ویل سوی دي، دغه نور په اعتبار د هدایت ورته ویل سوی دي، دا نور په اعتبار د ذات سره نه دی. پر هغه باندې یو دلیل دا دی چې ذات د پلار او د زوی دا یو وي، ذات د پلار او د زوی دا چې شي دا یو وي. نو اوس د نبی علیه السلام چې کوم اولاد دي، حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، اوس د دې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د اولاد څخه چې کوم سیدان راځي، سادات چې موږ ورته وایو، نو که چیرې دغه په اعتبار د ذات سره دی نور وي، نبی انبیاء کرام نور وي، نو حضرت باندې دغه اولاد چې کوم سادات دي دا هم بیا نور بلل کیږي. او د دې خبرې څوک قائل نه دي چې د دنیا ټول سیدان چې کوم دي دا ذاتا نور دي، نورانی بشرونه، دا چا نه درته ویلي. جلد نمبر 5 کې علامه خالد محمود صاحب ذکر کی صفحه نمبر 227 باندې. دویمه خبر دا ده چې قرآن کریم کې آیت راځي قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، تاسو ته راغلی دی نور او کتاب مبین. نو اوس د نور څخه بریلویان د دې څخه نور د ذات اخلي چې نبی علیه السلام په اعتبار د ذات سره نور ولو، اور و کتاب مبین کتاب چې کوم دی هغه جلا دی. موږ خو یو دا وایي چې دلته نور او کتاب دا یو شی دی، کتاب هغه رقم نور دی، عطف تفسیری دی دا قد جاءکم من الله نور، هغه نور شش دی و کتاب مبین، کتاب مبین دی دا. یا نبی علیہ السلام زنواخه، خو لیکن دلته د نور څخه مراد نبی علیہ السلام چې ته زنواخه بیا به د نور څخه نور د هدایت مراد دی، نور د هدایت مراد دی، نور د ذات نه دی مراد. ځکه د دنیا یو محدث او یو مفسر چې د نبی اسلام په شان کې نور استعمال شوی، دغه نور څخه نور د ذات اخستی، دا یو
مفسر نه دی اخستی. او بل دا خبره چې زموږ د علاقې بریلویان یې کوي چې د بریلویانو په نیز باندې وایي زموږ د بریلویانو عقیده سرجره ده، موږ انبیاء کرام بشر بولو او بریلویان چې کوم دي هغه انبیا بشر نه بولي. دا خبر دروغ ده، په بریلویان پسې ابترا کوي. مفتی احمد یار خان نعیمی هغه د بشریت د انبیاو څخه منکر نه دی لکه څنګه چې دا بریلویان وایي چې هغه منکر دی، بلکہ هغه لیکي آپ کائنات میں بشر بن کر تشریف لائے. وی نبی علیہ السلام کائنات لره د بشر په صورت کې تشریف راوړي، مگر حقیقت نور ہے، مگر په حقیقت کې چیز دی نور دی. مانا څه مانا دی هم بشر مني، موږ هم بشر منو. موږ بشر د غوښې او د هډ څخه جوړولو، دی بشر د نور جوړولو. یعنی ظاهری جسم شریف بشر ہے، دا ظاهری جسم شریف کم دی دا بشر دی، مانا دا غوښه او هډ خودی، خو لیکن په حقیقت کې دا غوښه او هډ هم د نور جوړ دی. خبره دغه ده. فتاوی رضویه کې لیکي جلد نمبر 14 358 صفحه کې هغه تاجدار رسالت صلی الله علیه وسلم کی بشریت کا مطلقاً انکار کفر ہے. هغه د نبی علیہ السلام د بشریت څخه مطلقاً انکار کول دا کفر دی. او زموږ بریلویان وایي دا بریلویان د پنجاب او د سند چې کوم دي هغه د نبی علیه السلام د بشریت انکار کوي، موږ د بشریت انکار نه کوو. نو ته په پوهېږې نه بریلویان هم د نبی علیه السلام د بشریت انکار نه کوي، خو هغه بشر نوراني بشر بولي. لکه تا چې کتاب عقیده ناجیه کې لیکلي چې انبیاء کرام عام انسانان نه دي بلکې دا نوراني بشرونه دي. نو دا رقم عقیده د بریلویان هم دغه د عام انسانان نه دي بلکې دا چیز دی دا یو خاص قسم انسانان دي، نورانی دي، دا د نور جوړ دي دا. او تم دغه وایه